اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. زمونږ نننې موضوع به صلات. دا په مختلفو طریقو باندې مختلفو پوخانی چې کوم مصلحین تیر شوي دي مونږ د پوه کولو کوشش کړی دی. یو د خفګان خبره دا ده چې د امت اکثریت بې المازه دی. د دې تبلیغیانو د دوره گشتونو باوجود وی چې په پاکستان کې چې کوم سروې شوی ده نو 90% یعنې په سلو کې 80 کسان بې المازه دي. صرف 10% کسان داسې دي چې لمونځ کوي خو 5 وخته مونځ د تکبیر اوله سره ډېر کم خلق کوي او په دې باندې به د زړه خوږ شي چې دې ته اړو د سړي توجه نه او د هغې د پوه کولو دپاره لکه پرون مونږ په یو جومات کې مونځ کاو هغې کې مونږ 3 تنه ولاړو او زمونږ خوا ته ډېر شی مصریان لیږي او سیخان یې سیده کول. چې مونځ وشو نو ما هغې مصریانو ته ویې تاسو د کوم ځای نه مونږ د روستم یو ستاسو مشر شته وی او دا لاس یې تور شو په هغې سیخ باندې مې راکړه دا لاس تیتو دا لاس دومره قیمتي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابي لاس شډل ولیدل نو ته څه کار کوې؟ نو هغه ویې زه ګټې ماتومه. نو حضرت والا ښکل کړل ځکه هات کې کمایي رسول الله ته ډېره خوږه لګي. سوال په حضرت ډېر بد لګي په اسلام. څوک چې سوال کوي څوک محنت کوي دی ډېر زیات خوښي. نو مې تاسو ډېر خوش قسمته چې تاسو ځکه چې حدیث کې دي چې بهترین رزق عمل الرجل بیده چې سړی هات کې کمایي نه په لاس باندې کار کوي. دیو جن دا ازارې والا دا چې کوم په دې کارخانو کې لګي او دا ګټې دا کوي او دا دستانې چولی سړی چېره خدای پاکه څه خوش قسمته دي چې دا خلق په هات کې کمایي نه ډوډۍ به خوري خپل بچي به هلته خوري او د دې په ځای باندې چې دوکې کولې غلاګانې کولې د هغې نه بچ دي نو د زیرېدو خلق دی. نو مې تاسو د زیرېدو یې خو مې یو خبره ده وې څه مې موږ دلته 3 کسو مونځ کوو تاسو یو رانلی مې په دې به نه الله خفه شي. داسې مازدیګر وخت چې راشي که نه تاسو منزل راځئ ښه پته نه شي چې هغوی باندې زما خبرې اثر کړی که نه خو ته هر ځای کې چې کله ته ګورې چې د امت اکثر کسان یا په دوکانونو کې ناست دي. زموږ یو ترکاڼ دی ډېر ښکلی ترکاڼي کوي او خلک پرې ډېر مین دی. نو نن ماښام چې مانځه نه زه راووتم نه بیا لیږي او خپل شیر مزیدار رنګ ورکاو. نو ما ورته تا دوکان دلته راوړاو مې یاره ستا قسمت خم دی او بد هم دی نه غریان شو مې هغه ځای چې ستا دوکان هم جومات ته مخامخ و دلته هم جومات ته مخامخ دی. اوس موږ ټولو د ماښام مونځو کو اته ډوه نه ډقېدې مې سړي د باندې ډو سوځي. یو طرف ته دومره غټ کار کوي چې پیغمبر د خدای به ستا لاس کوی نو ستا لاس به یې ښکل کړي وو خو بل طرف ته دومره سلیپ کېږي چې ټول خلک مانځله راښې په تا تېرېږي او تا ډو دې خوا راځې نه. نو دا یو ډېره غټه المیه ده چې د امت اکثریت چې دی دا بې المازه دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه پیشنګویي کړې وه هغه ډېره عجیبه وه چې اسلام دا امارت چې ختمیږي که نه دا به یکدم نه ختمیږي. لتنقضن عر الاسلام عروة عروة داسې دا زنځیر دی نو کړی دی یو کړی به ترې لرې کېږي. ړومبی کړی چې د اسلام ختمیږي به اسلامي حکومت یې ریشاجو چېرته نشته نه په عربو کې شته نه په عجمو کې شته. د ټول امت وسترګې چې غړېږي د ترکو هغې بادشاه ته غړېږي چې کیدای شي د ده د لاسه خدای راوکړي اردوان چې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې سوره رښتیا وی چې ډومبنی چې کوم شی ختمیږي نو هغه به ډومبنی کړی چې ختمیږي امت به بیا په دې نورو کړو ځان مطمئن کي
چې زی بخیر د مړ اسلامي حکومت ته پکې نه موږ به زکاتونه ورکو موږ به جهاد کو نو څه ورته وایي چې کله فلما انتقضت عروة نو تثبت الناس على بالتي تلیها ان دا کړی ته لرې شو د اسلامي حکومت ته جدا بلې کړی باندې به ګزاره کو جدا بله ته لرې کوي په دې بله به ګزاره کو په دې بله به کو وی آخري کړی چې د امت ختمیږي که نه نو هغه ورته وایي فاولهن نقضا فی الحکم واخرهن الصلاح او آخري کړی چې ختمیږي د دې دین هغه مونځي دا لسته کسه چې په سلو کې اوس مونځ کوي که نه د دې د برکته دا دنیا قایمه ده که فرض که دیم ختم شو خدای دې نه کړي دا دنیا به بیا نه دا څه چې کم خلق چې مونځ کوي که نه د دې د برکته قایمه ده د دې وجې نه مونږ د خپل ډسکشن او خپل موضوع یخې ده چېرې مونږ د مانځه په باره کې اوسه که هر شی چې ته وایې که نه کې ډېر آسان بشي تا ته اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس میں آپ کرتے کیا ہے اس میں آپ پڑھتے کیا ہے بس څلور ټکي دي دا ته چې کوم ټاپک وایې که نه بدېږي ما ته څلور حصې وښیه اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس میں آپ کرتے کیا ہے اس میں آپ پڑھتے کیا ہے چې کله چې په د دې سیکشنو د لاندې پې ته بحث کې که نه که ته یوې کې او ذمېدار یې هم به ته په دې خبره باندې پوهېږې خو چې کله یې په سیکشن کې وی دو ته ګوره که نه سره جومات چې دی د دې د حال چې دی د دې څلور دیوالونه دي زما په خیال داسې ځای به ته ونی چې څلور دیوالونه اکثر څلور دیوالونه نو څنګه چې دې څلور دیوالونه دي داسې ستا د شریعت د عمارت هم څلور دیوالونه دي وی دا څنګه وی یو دیوال دی ایمان بالله چې په خدای دې کلک ایمانی نو دا بل دیوال دی ایمان بالاخره چې ستا سره دا فکر چې یو ورځ به خدای له زما جواب به ورکوم وی که ستا دا دیوال نه ایمان بالاخره دی نه د آخرت فکر دی نه نو دغه دی کار نه کوي وی دا څه وایي وی زه خدای منم خو آخرت نه منم نو ته ولې وایې وی نه که نه وی خدای چې ته منې ته یې څنګه منې حاکم دی او نو هغه به څه حاکمي چې هغه خپل متی له جزا ورنه کي او خپل مجرم له سزا ورنه کي او سزا خو بغیر د آخرت نه ممکنه نه ده وی مړه په دنیا ولا خدای ورکوي نه وی نه که نه یو سړي سل مرګه وکړل نو عدالت چې ډېر نری نو څه چل به وکړي پانسی بوله ورکي نو اکثر په فیصله کې لیکلي اسے 100 بار پانسی دی جائے نو 100 بار تو پانسی دینا ممکن ہی نہیں ہے نو بدل خو پورا نشو کنه هغه خو سل مړي کړیو دا به الو پوره کیږي چې د آخرت یو ورځي په هغې د مړی ژوندی کیږي مړی ژوندی کیږي نو هغه به بیا الو به سزا پوره کیږي نو آخرت ضروري دی نو ایمان بالله به الو کمپلیټ چې ایمان بالآخرت وسره وي دو دیوال نه وشو وی دریم دیوال چې دی اده صلات مونځو او څلورم دیوال چې دی صبر صدر الدین اصلاحي رحمت الله علیه یو ښکلی بزرګ تیر شوی دی ښکلی کتاب یې لیکلی دی د هغه په هغې کې لیکلي چې د دین بنیادونه چې دي سټونز 4 سټونز څلور ګټې چې دي هغه څلور دي په الله ایمان په آخرت ایمان مونځ کول او صبر د دین دا ټول عمارت د دې نه جوړ دی نو کم خلق او چې وایي چې د عبادتونو کې اوچت عبادت څه دی مونځو په خویونو کې اوچت خوی څه دی صبر نو یاد شو که نه په خویونو کې په اخلاقو کې بهترین خلق صبر دی نو تا د آبادۍ ځکه نو په دې آبادۍ کې تاسو هم غالبا دا خو جو درې دي یا څلور بلپونه چې لګېدلي نو رڼا یې ښه ځکه د دې څلور ګوټونه یي نو ستا د شریعت په آبادي کې هم څلور بلپونه پکار دي یو بلب پکار دی د عقیدې چې ستا عقیده کلکه ټیکي بلب کا عقیده اس کو آن کر دے وی دا څه وایي وی چې کله ستا عقیده کلکه نه وي ته به هر کار په عقیده چې د کلکه وي نو هر کار د الله د رضا دپاره به پکاري خو که ته د بل د رضا دپاره کوې د دې نه ګران کار بل نشته چې ته د الله په لار کې شهید شې خو شهید ته به الله د قیامت په ورځ څه وایي وایي خدای پاکه زه خو تا له راغلی ما ځان شهید کړی وی الله به ورته وایي چې تا خو وایي چې خلق راته وایي چې ډېر بادر دی هغه تا فقط قیله خلقو تا ته ویلي دي زه سړي د هغو نه غواړه زه نه در کوم دا ولې د شهادت څومره غټه خبره وه خو دې سړی په دې لارې کې خطا شو د وی چېره بمپوخوال یا تورسکوال به وایي چېره خو ډاکټر صاحب ډېر نر سړی دی او زبردست ګوره شهید شو نو خلق به مې څه یاد ساتي که خیري نو بچي به مې که خیري اوچت ګرځي نو خو غرق شوې هر شی هلته لاړ تا له پې اوس خدای څه نه درکوي
چې ته ډېر سخي خپل مال په خلقو ولګې او الله ته وایي چې جی ما خو ټول مالونه په خلقو لګولي، الله وایي چې تا وایي چې خلق وایي چې حاتم تایي دی فقط قیله ټولو خلقو تا ته حاتم تایي ویلي، اوس په ځان کښېنه ځان لګوره زما سره ستاسې نشته. چې کله ته وایي چې زه ډېر غټ مولا وم ما به درسونه کول ما به سبقونه ویل خلقو ته، وایي تا دې دپاره وایي چې خلق وایي چې کافر مولا دی خلقو راته ویلي دي فقط قیله. نو ړومبنی بلب سره د عقیدې دی چې هغه به آن کې، وی دویم بلب سره وی دویم بلب چې د آن نه په عقیده سرته نه دویم بلب د عبادت دی چې عبادت پکې او په عبادت کې په ټاپ سره مونځ دی. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابي تپوس وکړ چې ایو الاعمال افضل، په عملونو کې بهترین عمل کم دی؟ نو حضرت فورا جواب ورکو الصلاة علی وقتها، په وخت مونځ کول. بیا ورته هغه وی ثم ایو، نو بیا ورته هغه نورې خبرې خو وی د دې نه مخکې بل شی ډوشتی نه الصلاة علی وقتها چې مونځ ته کې که نه کې. دویم بلب ته آن کو. دریم بلب څه دی؟ دریم بلب د معاملاتو دی چې ستا معاملې څنګه دي. اوی که نه تاسو کې زموږ د تبلیغیانو چې دي دیم په دې ډېر تشویش کوي، وی امت چې دی په عبادتونو نه بایلي، امت به په معاملاتو بایلي. دا اعتراف تقریبا ټول دینی قوتونو کړی دی چې ټول خلق چې دی په عبادتونو کې د عبادتي تقوا تقریبا په هر چا کې ده او هر چا کوشش کړی، خو معاملاتي تقوا دا په هیچا کې نشته. وی جي صاحب حج له تلی و، وی چې حج له تلی وی چې عمرې له پسې لاړ شو عمرې وکړې، وی مړه خو بل لی کینو. اوی سو وی ګاونډي د نه خفه دی، په پټي کې د پولې خاوند د نه خفه دی، دهقان د نه خفه دی، فقیر د نه خفه دی، ځکه ټولو سره د هغه زیاتې کړي دي چې ټول وي خو خدای دی وي ورک کې خدای دی را نه ولي، وی سور کافر دی. نو د قیامت په ورځ چې کله خدای پاک تا ته وایي ته ما ډېر شی عمرې راوړې، نو الله به وایي چې پلانې خو وایي چې زما پې حق دی، نو پلانې وایي چې ما له سپېړه را پرېښې وه، نو پلانې وایي چې ما ته یې کنزل کړي، نو خدای پاک وایي چې دا عمرې خو په هغه وویشئ. نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته مفلس ویلی دی. من المفلس، زما د امت مفلس هغه دی چې هغه عبادتونه ډېر کوي خو خوی یې خرابي، معاملات یې خرابي، په خوله کې سمه خبره نه وي. نو ټول خلق ته دې پوزې له راغلی، نو ټول خلق ورته خیرې کوي، د ده نیکۍ به په هغو تقسیم کړي. نو چې کله نیکۍ یې خلاصې شي نو بل به راپاسې چې زما خو پشته ما ته خو یې کنزل کړو، د ښځې کنزل یې راته کړو، ما ورته څه نه شو ویلی. نه به وایي چې د نیکۍ خو خلاصې شوې، نو وایي چې نه خلاصېږي نه، د ده کوم ګناهونه چې دی روالی د په سره کې د ده نه بل بدقسمته شته. دا ولې د اخلاقیاتو بلف افو، د ده کمره تیاره وه، د دې کې عبادات خو به وو، په دې کې عقیده خو به وه، خو د ده د معاملاتو دغه د اخلاقیاتو د معاملاتو دو بلپونه د آن کړي نه وو، دی ټیک نه روان. وی معاملاتو کې به څنګه کې؟ وی معاملاتو کې اسانه خبره ده چې ستا په ذهن کې علی النصح لکل مسلم چې هر چا سره به زه د خیر کار کوم، هر چا ته به خیر رسوم. زه ملکه زه مریضان ګورم چې زه به خلقو ته خیر رسوم. دا مریض چې دی دته ډریپ پکار دی، دا مریض چې دی دته نه دی پکار، دته ستن پکار ده، دته ګولۍ پکار ده، د ده خیر په دې کې دی. هغه وایي نه چې ما ته ستن ولګوه، زه هم ستا خیر په ګولۍ کې دی، زه هم ستا وایي نه ماله ګولۍ راکړه زه ستن، زه هم نه ستا خیر په ستن کې دی. نو زه به په دې کوم چې په دته په څه کې خیر دی. خو که زه خپل خیر لټومه چې زما بیل به په څه زیاتېږي، زما پیسې په څه زیاتېږي، د دې دا مطلب چې زه د خلقو سره خیرخواهي نه کومه. چې کله ته د خلقو سره خیرخواهي نه کې نو بیا ستا معاملات کره نه دي. دې وجې نه جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه صحابي دی او هغه دا دلچسپه واقعه ده. او دا صحابه چې وه رښتینې ډېرو، صحابه چې وو نران ډېرو. هغه خپل غلام ته وی یاره زما اس پکار دی ماله واله، جو هغه چې لاړ میلې ته او د سواړۍ نه لکه اس راوستو او یو چغرځی ساده یې را روان کړی او یې په 300 جي وشو. جریر بن عبدالله هغې سړي ته کتل، وی دا په 400 نه ورکوې؟ هغه وی حضرت ما خو دله په 300 ورکړی او که ته پې 400 راکوې نو زه خو نه کوم. لږ ساعت پس دا خلق ورته اوس په حیرت سره ګوري چې په مجلس کې څوک ناست دي، وایي په 500 دې خوښ نه دی؟ هغه وایي د خدای بنده زما خو خرڅ کړی دی، زما خو پیسو ته ضرورت دی. هغه ورته بیا وایي نه دا په 200 ورکه. نو هغه اریان شو چې دا سړی څه وایي، نو 800 ته یې ورساو. چې کله 800 درهمه د هغې وخت چې کومه دغه وه کرنسي وه هغه یې وله ورکړه، نو هغې نورو صحابه او نورو ملګرو ورته وی سم دم درته په 300 شی میلاو شوی او دا هسې په 800 کو. هغه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم لوز کړی هغه دا و چې مونځ به کومه، زکات به ورکومه، والنصح لکل مسلم، او د هر مسلمان خیرخواهي به ورکوم. دا ساده ګل دی په دې نه پوهېدو.
د 300 ته ډېر وي، نور د دې قیمت داسې نه و. موږ وایو ښه وایو صادره باندې پېښ شوه، میخه مې ترزانه واغسته، هغه نه پوهېدو ضرورت یې و. موږ په خپله داسې وایو ضرورت یې و، موټر ارزان یې راکو. نو چې کله ستا دا دغې نو ستا معاملاتو والا بلف اف دی. د دې وجې نه موږ ټول سوچ په دې دی چېرې ته به خپل بلپونه خپل دیوالونه پوره کې. نو موږ دیوالونه ویلو ایمان بالله، ایمان بالآخرت، صبر او صلات. موږ بلپونه ویلو عقیده، د هغې نه پس عبادت، د هغې نه پس معاملات او د هغې نه پس اخلاقیات. ځینې خلک په معاملاتو کې ډېر کری او ډېر ښی، خو خوله یې دومره سپکوي چې خلک وایي مړه دله مه ورځه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی چې کله یو سړي ور وټکاو د بار نه اجازه ته غوښتو، نو حضرت عایشې ته رضی الله تعالی عنها ته وی عایشې دا د خپلې قبیلې ډېر خراب سړی دی. نو چې کله بار ووت نو ډېر په مینه ورته خیر علی په خیر ورته وکړو. نو حضرت عایشې رضی الله عنها حیرانه شوه. نو هغې ورته وی د خدای رسوله تا خو وی چې ډېر خراب سړی دی، دومره عزت دې وله وکړو، ما چې څوک زبرګ دی. هغه وی عایشې د قیامت په ورځ به د هغه سړي ډېر بدحالي چې هغه دومره بدخویي چې خلک د هغه سره مل نه جل نه پرېږدي. یعنې د خراب سړي سره چې یقیني خراب و. نو موږ سوات ته تللي وو، مولوي صاحب موږ ته خیرالي ونه وی. نو ښکته یې کتل، نو هغې محتمیم ته مې رساله مولوي صاحب نه سړي ته خیرالي وایي. مې نه وایي چې رقم دې په ځای کې انټرکانټ ته موږ تللی وی، هلته یو دغه سوټډ بوټډ سړی ناست وی. مې موږ ته وایي چې هیلو هاو آر یو، هاو کین آی هیلپ یو. مې هغه به راته ویل دا عربي سړی دی ډو غږ نه کوي. نو زما سره ملګری و، نو هغه خپې خرابې وې، نو هغه کرسۍ خو هلته ونه، نو هغه ته ما یې خدای دې وبخښي اوس پاڅېږه. نو ما ورته ویل په دې 2 بالښتونو کښېنه. نو هغه ما ته ویل مولوي صاحب خفه شي. مې مولوي صاحب هلو خفه کېږي چې بره وګورې، خو بره نه ګوري. نو هغه ته ما ویل، نو هغه ما ته وی یاره وی د دې ستاسو دا څه پنج پیریان که سټکې وي د دې دا خلق نه خوښو وی تاسو به نه خوښ. نو مې مونږ خو به ویلو نه وغوښت چې بره یې کتلی، مې دی خو بره نه ګوري. او بل دا چې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سړي ته خراب سړی ویلی و د هغه عزت یې کوو، ځکه چې د خدای رسول ورته خراب وي، ځکه حضرت عایشې رضی الله عنها ته یې لاول ووی. نو کوم ریمارکس چې به پاس کړي د هغه عزت یې کوو. مې مونږ خو شکي خراب یو، یا به یو یا به نه یو، هغه خو یقیني خراب و ځکه چې د الله رسول ورته ویلي و. د دې وجه نه زموږ نن توجه په دې ده چې نماز چې دی صلات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وی حقیقت څه دی؟ مړه وی زه په اسانه خبر کوم. الله سے قرب کا بهترین ذریعہ. اول اس دلیل دې څه دی؟ وی الله په قرآن کې څه وایي؟ په مونځ کې ته څه کې؟ سجده نه کې، وسجد واقترب. تاسو کې حافظان دي که نه؟ وسجد واقترب، سجده وکړه خدای ته نږدې شه. مخکې مونږ وی که نه چې الله ته په سجده کې سړی دوره نږدې چې الله وایي چې د دې سجدې په بدل کې که زه تاړه 8 واړه جنتونه درکم، زما بنده دا پتا کم دي، د هرې سجدې په بدل کې زما دیدار کوه. د دې وجه نه یو حدیث دی د بخاري چې کم سړی چې مونځ کوي دی په حقیقت کې د خپل رب سره مناجات کوي، جرګه کوي. نو مونځ نور څه شی نه دی، حقیقت اس کی کیا ہے؟ اللہ سے قرب کا بہترین ذریعہ. او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو که نه وایي چې که فرض که ته د الله سره خبرې کې، که ته وایې چې ما سره خبرې وکړې چې مونځ کوه، او که ته وایې چې الله را سره خبرې وکړې نو تلاوت کوه. تلاوت سره د الله کلام دی که نه. نو که ته وایې چې ما د الله سره خبرې وکړې نو مونځ د الله سره خبرې دي ښه. او د دې نه ما خوا نورې خبرې صحیح چې ته یو خبره کوي الله بله خبره کوي یا جواب درکوي. وی څنګه؟ وی دا حدیث دی چې وی الحمدلله رب العالمین، بلې نه الله وی حمدنی عبدی، زما دې بنده ګوره زما حمد بیان کو. نور پسې ته څه وایي؟ الرحمن الرحیم. نو الله د بلې نه څه وایي؟ اثنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا بیان کړه. نو بیا ورپسې ته څه وایي؟ تاسو راته وایي څه وایي؟ پس وایي مالک یوم الدین. نور الله د بری نه وی مجدنی عبدی، زما بنده زما لوی بیان کړه. بیا ورپسې څه وایي؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې ته هینډ شیکینګ وایي. ایاک نعبد موږ د طرف نه دی، موږ به ستا عبادت کوو. هو ایاک نستعین ته به ګورې زموږ امداد کې الله ته وایي. نو الله د بری نه څه وایي؟ هذا بیني و بین عبدی ولعبدی ما سأل. دا زما را بنده په منځ کې یو هینډ شیکینګ معاهده وشوه او بنده له به زه هغه شی ورکوم کوم چې زما نه غواړي. اس نستعین دی ویلی و که نه؟ نو نستعین زه به یې درکوم دله.
وایي چې ته 2 رکعاته نفل وکړې او د ړه د غوښې تی وغواړې هغه بیا درکوي. هغه وکنه حجاج ابن یوسف واقعا چې د مکې کې و، حجاج ابن یوسف ډېر زورور و، هغه سړی بار ولاړو او خدای مال سترګې راکړې، سترګې ړندې وې. نو حجاج ابن یوسف ورته وایي ته څه وایې لکه ویزه بل کال هم راغلی وم او اوس هم او زه ورکه طواف کوم. حجاج ابن یوسف به تلاوت هم کوه، طواف هم کوه، د شپې به یې نفلونه هم کول، خو صحابه به یې وجلل، ظالم و ډېر زیات. نو هغه وایي چې زه وکړم نو ویزه دې وجنم کو تاله سترګې نه یې درکړې. هغه وایي چې ده په دې کې خو دروغ نه وي، خو د ده طواف کول دی زما وجل دي. نو د ړه د ویښه خدای ته وایي چې سترګې ځکه یې خو ژوند نو دوره د ړه د ویښه وي چې کله حجاج طواف ختماو شو هغه سترګې ټیک شوې وې، وی تا ته نه وې غوښتې. نو چې کله د ړه د ویښه ته وغواړې نه ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې وجې نه دا فارموله ده د حدیث مطابق چې خدای پاک د غافل زړه دعا نه قبلوي. دا موږ د اجتماعي دعا نه کوو، دا ټول غفلت یې. یو سړی په پنجاب کې و پروفیسر ډېر خوږ درس یې کاو، یاره وی اجتماعی دوا، وی میں اجتماعی دعا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ وی میں دعا شروع کرے کہتا ہے اسے اوتے رکھو. دا رو جماعتي لري که نه خلقه ناغه ځای نه هغه رو جماعت یې راوړین دی ورته په دې دعا کې وایي دغه ځای کېده، بیا ورته په دعا کې وایي دغه ځای کېده. ناغه وایي دا خو دعا نه ده. دعا خو دې ته وایي چې تو پورا متوجه نه وي وایي چې اسے اوتے رکھے نال رکھتے تو چاند رکھتے. ای بیا ما ته چې اجتماعي دعا کوي کومې دله وکړه ځان لکه وایي دوا خو هغې چاته وایي چې هغه د زړه د ویښی. نو دړې ایاک نعبد ایاک نستعین. نو اخر کې بیا څه وي؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چې دا ته وایې الله د برې نه وایي هذا لعبدی، دا زما بنده ټول څیزونه ځان له وغوښتل، ولعبدی ما سأل اچوي ګرانټډ یا سینکشن وشو دسخط یې وکړه، الله وایي چې ته څه غواړې ما درله درکړه. نو نور څه وایي؟ نو دا اللہ دا قرب بہترین نظریہ ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے کہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ. اس کی اہمیت کیا ہے؟ منگ سلور ٹاپک بوائیو ابھی اب انشاءاللہ بس کو. اس کی اہمیت کیا ہے؟ وی اہمیت خو ادارے کنا وی ډېرې خبرې نور د نور وی سر به دې څه خوږوم، خو ستا د روح غذا چې دا هغه د الله ذکر دی او د الله بهترین او جامع ذکر مونځ دی. ولذکر الله اکبر. دا الله کو ته صحیح ذکر کې په صحیح معنو کې. یو سړی لکه ټوله تسبیح اړوي امانځل نه راځي ته به نه وایي دا په لوړو د حالو دی. هغې سړي زه تهجد کوم از به سوال کوم یو استاد صاحب ډېرې خوږې خبرې کولې ای سهار مانځله نه راتو. وی چې ولې وی چې زه تهجد وکړم نو بیا سهار د مانځه په وخت کې ودیم نو هغه ډېر خوږ ټکی وي هغه یې په دغې تهجدو به دوزخ ته ځي. ځکه تاله خو د سهار په مانځه کې موجودګي پکار وه. اصل مونځ خو فرض مونځ دی که نه او هغه ته نه کوې نو ته په دغې ځان خلاصې. د دې وجې نه د الله د ذکر بهترینه ذریعه چې ده هغه مونځ دی. ولذکر الله اکبر. او ذکر چې دی دا ستا د روح غذا ده. کم خلق چې د الله ذکر کوي که نه هغوی سګرټو ته ضرورت نه چرسو ته خوړو ضرورت نه آیسته هم ضرورت نه هغه بس په ذکر کې. ما داسې هیروین ایډکټ لیدلی و چې زموږ کور کې پوخا بره خټ وپای چې به خطو ما چې وسر تاویږي بس خدای پې رحم وکړو تبلیغ له لاړه 4 میاشتې شوې نه پسې ذکر شروع کړو داسې ښکلی شو هېڅ هیروین ته ضرورت نه. نو هیروین هغه خلق ایډکټي چې ذکر نه کوي. کم خلق چې ذکر کوي د هغوی دغې شیزونو ته ضرورت نه ډرامو ته ضرورت او نه فلمونو ته ضرورت. د دې وجې نه د دې د اهمیت لومبنۍ خبره دا ده چې الله ذکر او د الله ذکر ستا د روح د ډیولپمنټ دپاره ډېر ضروري دی. لکه څنګه چې ته فصل ته سر اچې یو بور کې باغله دغه شان به خپل وجود له دا ذکر ورکې او د ذکر بهترینه ذریعه چې د هغه مونځ دی. وی بل څه شی دی؟ وی بل وی زه به څه خوږم که یو سړی ماسپښین مومن شي نو ته به یې څنګه ټیسټ کوې چې ریښا وایي که دروغ وایي. خو مازدیګر منزله کو راغی یو ټیک پی ویل ته زکات ته به صبر کوې زکات خو به چېرته کال پسي نو ته به روژې ته فرض کوې روژې ته خو لا 4 میاشتې دي. ته به حج ته صبر کوې نو حج خو لا کال پس به راځي. نو فورن ټیسټینګ چې دی که نه ته وایې لکه سړی شوګر دی شتی وایي وایي څنګه وایي زمونږ که راغه شی په میټ چیک وایي دوره دی. نو فوري ټیسټینګ چې دی د اسلام ستا د دین هغه مونځ دی. نو که ماسپښین دی مو ایمان یې راوړ او کلمې وویې بیا مازدیګر په مانځه کې نو شک پې وکړه بیا نو اسلام کا پهلا. او دریم نمبر شی چې دی استعانت من الله د خدای پاک نه د غوښتو بهترینه ذریعه دا ده.
خلق وایي کنه چې کوم ضرورت پیښ شي 2 رکعته صلات حاجت وکړه بیا د خدای نه غواړه او رشا خلقو ته غوښتلی دي. نو د الله نه د غوښتو یو بهترینه ذریعه چې ده هغه مونځ دی. او بیا یو بله خبره دا ده چې د جهنم نه د بچ کېدو بهترینه ذریعه ده. وی څنګه؟ وی ته چې قید ته جیل ته به تاسو مونږ کې څوک تلي نو اکثر هغه جیل والا ورته وایي ورور ته په څه کې رالې؟ نه یا وایي زه په 400 کې رالم. ابولي مړه دروغ کیسې راباندې کړی. دا تپوس تقریبا نیچرل فطرتي طور دی چې ستا نه به تپوس کوي چې ورورې ته په څه کې راغلی. زموږ دا سیاسي کسان چې تلي دي دغه جیلیانو قیسې کوي. یو کس و منیجر د بینک نه دی تپوس وکړو د اردو ډایجسټ والا پسې تللی وی ته په څه کې راغلی؟ نو هغې وی یاره خو په بینک کې منیجر وم اما چې په دې تنخوا کې خو زه موټر نشم اخیستی او زه به ولاړ وم یو ګاډي ته خیجه بل ګاډي ته خیجه پخوا به د کراچۍ دا ګاډي ډېر ګران دا تلل به پکې. اوس هم هغه 19A 19D 19B به ډېر ګړم به پکې. وی ما چې راشه فراډ وکړه نو په یو اکاونټ کې مې فراډ وکړو ځان له مې موټر واخیسته چې کله هغه اډیټ والا راغله هغې پته ولګوله او زه جیل ته راوستم که زما په ذهن کې دا خیال نه وی راغلی جدا چل به نه شوی. نو چې جهنم ته خلق ځي نو ولې ملایکې به دې تپوس نه کوي؟ ملایکې ورته څه وایي؟ ما سلککم فی سقر، تاسو دوزخ ته ولې رالی؟ فوراً جواب څه ورکوي دوزخیان؟ قالو لم نکو من المصلین، موږ به مونځ نه کوو. دې ته ته اوس وګوره ان اعتراف کوي هغه سړي چې موږ به مونځ نه کوو، د دې نه نور اهمیت څه وي؟ او بیا آخري خبره ته کوم سر دې نه وکړم د دین ټولې خبرې چې دي که نه اس کا اس کی نماز نے اس کا احاطہ کیا ہے. وی دا څنګه؟ وی ته چې په بوجۍ کې شی وړې دې ته سواړې نه څه شی راوړې ا بوجۍ دی تور سک د اکثر زموږ د ملګری دغه راوړي سامان راوړي نو چې بوجۍ دې تړلې نه وي نو چې ته په موټر سایکل روان چې راځي ټول برتاو شوي نه وي نو لکه تاله پکار دي چې تسما دې ته تسما کو څه به ورته وایو چې کلکه یې اپړې مزې پې کلک راکاږې که نه نو دا ما چې تاسو ته کومه رکوع وي که نه دقه خبره ده مزې دی د مزي یو سری ده لکه دا اوس دغه دی بډه ده نو یو سری دی یو دی که نه د دې سر نه تا سټارټ واخیست هلته یې بند کو دا سامان به پکې وسږدی نو د مزي ډومبی سر څه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ډومبی سر یې صلات نه شو اوس پکې سامان ږده. ګوره نیکي کول نه دي نیکي وړل دي. زموږ په ملایا کې ډېر شی خلق دی خو هلته ډېر شی پیسې ګټي خو هلته یې لګوي نو موږ یې په تندر یې خو موږ وایو چې څه خو یې راوړي نه دي پلار نه یې تپوس وکړې نو وایي یاره خو جو وایي ډېره ښه اجره چلی نو وایي په تندر دی یخ چې ټیکټ هم لا ماله نه دی رالیږلی نو چې څنګه پلار په دې خوشحالیږي چې پیسې ته مې کمې ګټلي یا راوړل غواړي داسې الله په دې خوشحالیږي چې نیکي به هلته وړي. دې وجې نه قرآن کې آیات څه دی من جاء بالحسنة جو نیکی لے کر آیا که تا ډېرې نیکۍ کړي دلته دې والي بیا کنزل منزلو مثال چې ما ورکو نو ته خو ونه وړه ځان سره نو وړل به غواړي که نه نو دا بال وړې چې تا کلک راښکلی پي دا تار که نه نو تار به پې څنګه راکاږې ړومبنی لمبنی دغه تار خو شروع شو نو الذین هم عن اللغو موردون بې پیدې کارونه به نه کوې دا پکې کېده وی څوک بې پیدې کارونه کوي څوک چې تاش کوي دا بې پیدې دی څوک چې تورب کوي دا بې پیدې دی موږ به پخوا منظرې کوو تاسو پېژنئ څوک چې موخې ته ناست دي دا بې پیدې دی څوک چې د کرکټ میچ واچینګ یو په خپله کرکټ کول دي یو په ټي وي مسلسل کرکټ ته کېناستل دي. موږ په هاسټل کې چې به وو سهار چې موږ منزله پاسېدو نو زموږ هلکان به لا ناست ولې وی د اسټرالیا د پلاني ځای میچ دی د نیوزیلینډ نو د سهار د بانګه پورې به وو دې ته وایي عن اللغو مورزون. نو که ته خپل وختونه په دې چل کې ضایع کوې که نه ټوله ورځ فیسبوک دی یا ټوله ورځ ټلیفون دی ته سوچ وکړه چې سړی په تاسو عمرې له چې څوک تلي یا حج له په طواف کې خلک ټلیفون کوي یعنې ته په طواف کې دروغ وایي هلته دی ورته خپلې نمبر یې ښیي الله که ویډیو وي نو دا بلا بله نه روایي وی خدای خو د غافظ زړه دعا نه قبلوي تا خو فکر ټول بام پوخې ته دی تا خو کلي ته ټلیفون کړی تور څوک بله سره خبرې کوې ستا د عبادت به خدای څه قبول کړي. د دویم پکې څه شو عن اللغو موردون. دریم هم للزکات فاعلون زکات صفایې ته وایي نو که ته خپل وجود صفا کوې نو روجې نیسه وزکات الجسد الصوم نو که مال صفا کوې نو مال کیلکولیشن وکړه نو 2.5 روپۍ په سلو کې به کال پاس ورکې نو که دانې صفا کوې نو څه به ورکې عشر. ما اوس څه کال یو کس نه تپوس وکړاسې مې جوار ښه وشو الحمدلله ښه وشو مې عشر یې ورکړی یارې عشر خو مې نه دی ورکړی
مې د خدای بنده ټول حرامېږي. وې دا څه وایي؟ مې دا ځکه حرامېږي چې ته په یو خوم پیو کې یو خس متیازې واچې نه پلیتې نه شو ټول خوم. بیا نو مې دا یوه دړۍ ستا دا 10 دړۍ وي خرابوي. دا د حدیث مفهوم دی چې حلال مال په زکات نه ورکولو حرام شي. نو لزکات فاعلون بل شو، ٹھیک شو، لزکات فاعلون ورپسې څه دی؟ هم لزکات هم عن اللغو معرضون، هم لزکات فاعلون، ورپسې هم لفروجهم حافظون. 6 ډیسپلن. کم ځای کې چې ښځې نر برغ ناسي، کم ځای کې چې د ښځو پرده نه وي، کم ځای کې ته ګوره زنانو کې غټ مسله دی چې ګریوان به یې غټي، تسبیح به مړی، ته ورته خورې دا ګریوان دې لږ پټ کا. داسې جینکۍ به چې سلیولیس شرټس هغه جامې به یې اغوستي چې دا پکې نه وي. خصوصا په دې ودونو کې کو تاسو وکتل اوس خو حالات ډېر زیات خراب شوي دي. یا به داسې جامې اغوندي چې نری وي چې دا پکې ښکاري دننه. موږ له خو چې کلینیک ته کومه ښځه بچی راولي، نارینه لکه زوی راولي، هغه زوی پټ کړی ډېر شی دغه یې ورته اچولي، او چې جینکۍ ورسره نور یاسې راغلي یا نه جوړه ټولې بربنډي. نو زه ته هم کوم شی چې پټول غواړي یا د ښکاره کو، نو دا وړه د خیر دی. تقریبا په هر کور کې جینکۍ چې د هغې به دغه نه وي، یا خو به یې داسې جامې چې دننه پکې ښکاري، یا به یې دا نه وي. دې ته وایي هم لفروجهم حافظون، چې دا کار تا ذمواري ده. دا د سوره مؤمنون ړومبنۍ رکو ده چې ته به د 6 ډیسپلن خیال ساتې. لفروجهم الا على ازواجهم او ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ورپسې څه دی؟ والذین هم لاماناتهم، د امانتو به خیال ساتي. وی امانت څه شی دی؟ وی ملازمت. وی زه راته وایم ته نوکرې او په 8 بجې زیري د پکار 15 منټه کم پاته تللی، ته خو د 9 بجو پورې په لاس نیمه کې ناستې. ولې وایي جنازې له تللی؟ نو جنازه خو فرض کفایي ده او ستا دغه شی فرض عین دی، نو هغې له خو ته نه ځې. په 12 بجې بیا کور ته راغلی، بیا تنخواه اخلي. الله زمونږ ډاکټرانو سره وایي چې هړتال دی، 2 میاشتې هړتال دی، تنخواه به ټول الو. عمران خان دی خدای ښه ساتي، هغه چې کله مخکې چې حکومت یې نه و، نو هغه هلته کې ګور چې 126 دي نو که څه وه درنۍ ورکړې وه، ټول ممبرانو خپله تنخواه اخیستې ده. تنخواه خو به ته په ممبرۍ حال ویلی چې ته هغې اسمبلۍ ته ځې، نو ته خو اسمبلۍ ته نه ځې، وایي زما بایکاټ دی. تنخواه له بیا ټیک دی. نو امانتونو کې غټ امانت ملازمت دی، او د هغې تقریبا 90% خلق د ملازمت خیال نه ساتي. اکثر خلق په لاسنیوو کې ناست نه ځي خپل نوکری. دا امانت دی چې ستا له خدای پاک صحت درکړی، دا تر سره پاره استعمال دی، دا امانت دی. نو ملازمت امانت دی، صحت ستا امانت دی، نو خبره امانت دی. او مجلس کې چې خبره شو بل ځای مه کوه، المجالس بالامانه. نو ستا را پاکستان هم امانت دی، نو ستا دا قومي اسمبلي هم امانت دی، دا مه ضایع کوه کنه. نو دا یو پکې بل شو لاماناتهم ولعهدهم راعون، چې لوز وکړي. کم ځای کې چې تا ساین کړی دی، کم د کنټریکټ ساین کړی دی، هغه به اوس پوره کړه که نه. بیګا دې ما ته وایي سبا به زه صوابی ته، سهار چې ما وایي زه وایي نه ځم، تا چې بیګا ما ته ویلو وی ومې وی نه څه چلو شو. نو لعهدهم راعون خو نه شوې ته چې خبره کوې ستا خبره به رسړي. نو چې دا ټولې خبرې وکړې په دې بوجۍ کې کېده. نو آخري آیات ورپسې څه دی؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اوس یې وتړه. نو ابتدا سټارټ چې و هم د صلات نه و، او اینډ چې دی نو هم په صلات دی. نو د شریعت ټول احکام په دې کې راګیر شو که نه. نو که مونځ نه کوې نو بوجۍ دې کولاو ده، نو غوټه دې څه ورته وایي، غوټه دې سمه نه ده ورکړې. نو چې ته که خیر اخرت ته رسې نو ټول به توی شوي، ځای په ځای به توی شوي. نو که خپل اعمال پورا وړې که نه، نو بیا اهمیت په سمجھ کې راغی. اس کی اهمیت کیا ہے؟ بیا اس میں اب کرتے کیا ہے؟ اس میں کرتے کیا ہے؟ دومره زبردست شی چې اول ته زه اودس کوم. دا اودس ډېر زبردست شی دی. دا اودس داسې وړه خبره نه ده، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل ښوولی و. اودس به داسې کې جبریل حضرت خدیجې به یې ته وښوو، خدیجې به حضرت علي رضی الله عنه، دا دوه وو. په هغه ورځو کې مسلمانان نه وو، لږ لږ وو. یو هغه زید ابن ثابت هغه ورسره 3 تنه دي. نو حضرت علي رضی الله عنه اودس کوي، نو ابو طالب پرې راغی، نو ورته وایي بچیه داسې کوې. نو هغه ورته وایي بابا مونځ کوو، ته هم راځه مونږ سره کوه، واړه خو داسې یي که نه. ای بچی زه خو نه درځم، خو د محمد خبره منه ښه. د ابو طالب باندې زما دومره ډس وځي که نه، ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره سپورټ کړی دی او څومره په بدقسمتۍ کې پاتې شوی دی. او اخري خبره هغه چې کړې وه که نه، زمونږ یو سلارزو یو کس و، نو هغه ډېر سخت و. ما ته یو کس غره په کړاکړ کې ورته وایي فوجي وې چې دا سورلی سره اوسئ چې نه وړم، وایي چې دا اوسئ چې نه وړم. ډرایور خو خدای ول هغه ورکړی و. وایي چې غوږونه ونیسه، جو غوږونه یې ونیول، چې وایي چې اوس وړې، وایي چې اوس وړم نه.
وی لاړ وی چې واپس راته وی فوجي ورته سلوټ وکړو چې دا بلا بچی دی. نو هغه شی ابو طالب ته منت وکړو چې تاسې پټه غوندې کلمه ووایه. ابو طالب د زه دا خبره وکړه وی ته اخترت العار علی النار، اخترت النار علی النار علی العار، نار مې خوښ دی اور خو شرم مې نه دی خوښ. زد چې بیا شي که نه لکه ډبرې پې خوږ شي چې په شاه ابي طالب کې 3 کاله چې کومې لوږې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تېرې کړي دي. ټولو خلقو بایکاټ کړی او سودا پې نه خرڅوئ، سلام کلام به ورسره نه کوئ، ادې ورسره کلک ولاړو. خو دا الفاظ که نه چې اخترت النار اور مې خوښ دی، عار شرم مې نه دی خوښ. مو یې که نه پلانی کلک پښتون دی، ضد چې ونیسي بیا یې نه پرېږدي. نو دا چې کله ته شي نو په دې دغه کې چېرې په دې کې ته څه کوې نو هغه ابو طالب حضرت علي ته وایي د پیغمبر ملګرتیا مه پرېږده ښه. وی دا اودس چې دی دا دومره قیمتي دی، په دې کې چې دی که نه زموږ یو ډاکټر صاحب پوخا میګاویډ میګاواټ دومې نو هغه تللی چین ته چا ورته په دې دوایانو موایانو خلق نه ښه کېږي نو یې په څه به ښه کېږي. وی یاره ښه طریقه دا ده دا مساجز دي په دې چین کې ښي نو هغه هغې له ټریننګ یې کوو. نو هلته چې ورته مساجونه ورته په کلاس کې ښوول چې دې ځای له ګوتې ورو چې بلډ پرشر به دې ښه شي، چې دې ځای ورکې ریپروډکټیو سیسټم به دې ښه شي، چې په دې ځای ورکې چې مازغه به دې ښه شي. نو مساجونه ورته ښوول دی خو سبق یې زده کوي چې راوتی یو بابا اودس کوي دی ورته داسې ګوري چې خدای پاکه ماته چې کوم مساجونه ښوله خدا بابا دلته کوي. دی پسې ورغلی نه ورته وایي هو هیو ټیل یو، وایي دا تا ته دا چل چا ښولی؟ هغه ورته وایي میرے پیغمبر نے. وایي ښه، وایي میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. هغه ورته 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں. نو هغې میګاواټ وایي هغه بے اختیاره وی انسانیت کا کون سا اتنا خیر خواہ تھا جس نے اپنی امت کو وہ ایکسرسائز سکھائی جو 80% بیماریوں کا علاج ہے. دا هغه خبره دا هغه په چاینا کې کړی و چې لکه اودس دې کړی دا اودس دومره قیمتي دی که نه بل سړي راته خبره کوله. مونږ منظر لاړو په دې مرکز کې دغه کې جماعت مرکز چې دی کوم مرکز اسلامي کې وی زه اودس کوم هغه یو ملګري وی هغه وی زه تللی وم افاق یو اداره ده د هغې څوک مشر دی ډېر ښه سړی. وی ما چې اودس کوم چې ولې ته اودس نه یې کړی؟ وی ما چې نه. وی چې ته ولې ته په اودس یې؟ ما چې یاو. وی چې ولې ته څنګه؟ وی چې ته جمعه اسلامي رکن یې چې یاو. وی چې څو وخت نه 60 کالو نه. وی چې زه خو د 3 کالو نه رکن شوی یم چې زه کل نه رکن شوی یم زه 15 منټه بیا اودس نه یم زه 15 منټه بیا اودس. ته اوس اودس کوې دې مطلب چې ته اودس نه که نه. د دې وجې نه د مانځه د پابندۍ ښه طریقه دا ده چې ته دې هر وخت په اودس کې او رزق پسې خو موږ لیوني شو که نه دا ټولې کارخانې مرخانې د رزق دپاره نه دي. نو د رزق 14 کنجانې ښیي چا بیا ہے نو په هغې کې یو کنجي خدا ده چې صله رحمي کوه چې څوک د خپل خور لور ترور خیال ساتي خدای پاک به یې رزق کې پراخي راولي. یو هغه سړی چې هغه د خپل مور پلار قدر کوي او یو هغه سړی چې صدقه ورکوي دا موږ ته معلوم دي خو چې کوم راته نه دي معلوم هغه زه تاسو ته ښیم. یو دا چې کوم سړی په هر وخت په اودس کې خدای پې د رزق تنګي نه راولي او بل هغه سړی چې کور ته ننوځي په خندا ننوځي او مسکراهټ ننوځي خدای پې د رزق تنګي نه راولي. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې دی که نه ته به ورته حیران شې. او دا یو کس خبره کوله مفتي صاحب ډېر خوږه یې وکړه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بار ټینس و پریشان و صحابه ورته وی حضرت ته خو د وخت نه مخکې بوډا شوې نو هغه وی پلاني صورت پلاني صورت بوډا کړم خو چې کور ته به راغی نو دومره به تازه و چې به یا عایشې ته به یې څه وي وا حمیرا. نو کم سړی چې کور ته لاړ شي او چې د تندی کولاوي او السلام علیکم د کور په خلقو وایي په دې سړي به خدای پاک د رزق تنګي نه راولي. او زمونږ مذهبي خلق چې ابار ښه تازه دا خلق وایي که نه بابا خو بالکل دا شونې ډېر بوټ دی یاره په حجره کې خو ښه وایي موږ سره ښه په دوکان کې ناست یې ګپ شپ لګوي هلته هغې نیا بینه چې تپوس وکړې او په خدای کو چا سره یا خبرې کوي او ښکته ګورې نه چا سره ډوډۍ خوري ازبرګ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو غړ زبرګ بل نه و. نو هسې د دې د اودس تا خبره ما تاسو ته وکړه چې دا په خپل ځای دی نه پس چې کله بیا ته مونځ کې په مونځ کې ستا ټول شکل و صورت داسې جوړېږي چې ته وایې چې زه مریی ما چې دا لاس دې سیغي نو عبدیت کا مظاهره وہی دا خدای 2 صفتونه دي یو جمال دے یو جلال دے. آپ اس کی جلال کے آگے جھک گئے اور آپ کے اس خوبیوں کا اعتراف آپ نے کر دیا چې په منځ دې سولای
وی چې په دې کې چې ته دا کلمې وایې دا کم چې ما تاسو ته وویې دا جو ته وویې چې که هغه ته یو وایې الله بله وایي ته بیا ته آیاتونه یو څو وایې دا آیاتونه ګورې ډېر قیمتي اصل آیاتونه هغه دي چې په مانځه کې ته وایې لکه حافظ صاحب چې کوم تلاوت کوي که نه ته وایي په یو حرف باندې څو نیکۍ تاسو ته پته ده ما ته ووایه دا 10 نیکۍ عام خلقو دپاره دي په مانځه کې چې کوم خلق تلاوت کوي په هغې په یو حرف 100 نیکۍ دي کم سړی چې په مانځه کې ولاړي که نه نو په ولاړې په مانځه کې 100 نیکۍ دي په ناستې 50 نیکۍ دي نیمه شي بار چې بیا کوي نو بیا 25 نیکۍ دي او چې کله عام حالاتو کې وایي نو بیا 10 نیکۍ دي او ګوره دا الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه په ذهن کې راوړی او حیران بشي چې د حضرت الفاظ څه وایي هغه وایي قراءة القرآن فی الصلاة افضل من قراءة القرآن فی غیر الصلاة د مسلم حدیث دی په مانځه کې دننه چې کوم قرات کوي که نه دا ډېر خوږ دی دا ډېر قیمتي دی هغه مونږ نه د هغې قرات نه چاته ځان لکې ویله که زه مانځه له نه ځم ویلې زه ځان له کور تلاوت کوم د خدای بنده د قرات نه محرومه شو حفیظ صاحب ډېر خوږ تلاوت کو وی حفیظ صاحب چې تلاوت کوي خدای ورته غوږ یې ښیي نو وی حفیظ صاحب له پکار دی چې پړه کې وایي چې خدای ته یې زاورم دیو جنه دا حدیث ته ډېر خواږه الفاظ دي ما اذن الله ما اذن لنبی حسن الصوت خدای یو شي ته دومره په غور غوږ نږدي لکه څومره چې هغې نبي ته ږدي چې هغه خوږ اواز باندې تلاوت کوي تا ته وایي خدای غوږ یې ښیي نو نور ته څه وایي چې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته ما ته قرآن واوروه هغه ته علیک انزل نازل شی خو پتا دی تا ته واورم رسول الله ما له مزه راکوي که یعنې کسی سے سننا هغه سړی ډېر خوش قسمتی چې د هغه امام ښی او خوږ قرت وایي او په طریقه یې وایي کړ نه کوي بل اوس په دې فیسبوک تاسو خو به ګورئ یو خریلی یعنې انګریز خو ما انګریز نه ګوره نو هغه سره ګیره هم نه وه او سر هم نه او یاره امامتي کوله او دومره خوږ تلاوت یې کو بیا په رکوع په سجده وکړو نو هغې سړي ورسره لیکلي وی اپنے مسجدوں کو اماموں کو دیکھے کتنا کڑ کرتے ہیں وی مونږ لکه زموږ د جومات امام چې دی هغه په 10 منټه کې صف تراویح کوي وی مړه ستاسو به صحیح مونږ په 15 کې کوي موږ خو 8 رکعته کوو وختي خلاصو نو وی دی اس ګورې کو دیکھو نو کم سړی چې لکه د هغې که نه قرآن خوږ وایي اکو ګوره یا که هغه بلیکي هغه به تعالی خوند درکوي ځکه د قرآن خپل خوند دی نو هغه قرآن چې ته دلته وایي لکه انا اعطیناک الکوثر ته وویې نو په یو حرف باندې چې 100 نیکۍ شي زره به ورکوه ما یو ځای کې ما په خیال دی مولانا اشرف علي تانوي صاحب کیلکولیټ کړو نو 7 کروڑ نیکۍ یې ترې ایستلې وي ته حیران شي ورته او بیا د الفاظ د حدیث دا دي چې ګوره چې ته 3 آیاتونه ووایې نو 3 آیاتونه څه دي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر دا دي وي نو چا چې وي نو حضرت څه وایي 3 آیات یقرأ بهن احدکم فی الصلاة خیر له من 3 خلفات عظام سمان نن سبا کې ترجمه خدا دا چې 3 آیاتونه ویل د 3 مرسډیز موټرو نه ډېر قیمتي دي هلته الفاظ سو د 3 وغونه چې هغه بلار بي او سربي ځکه په وخت کې مرسډیز موټر سو وخه وه که نه نو د 3 آیاتونه خو چې ته یې خواږه ووایه په قرآن کې ووایه نو دا چې ته وایې اس میں ہم پڑھتے کیا ہے اس میں ہم کرتے کیا ہے نو هغه پڑھتے خو یو الحمد ہوا یو پسې بیا آیات بیا بس کې جب آپ اس پر بھی کام نہیں بنا تو پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں په رکوع کې وی خاص کوشش به دا کې د حدیث دی چې د هغې سړي مونځ نه دی چې څوک پکې تقیمو نیغی نه وی څه شی وی تقیمو صلبه فی الرکوع والسجود چې هغه بالکل داسې کنټینیو سي که د پاسه پې ته ګیلاس کېدې چې هغه تویږي نه نو مولوي صاحب چې داسې کي نو هلک داسې کي نو په خپله بار په حجره کې وایي ځئ چې زر مونځ وکړو چې بیا ډوډۍ په قلاره وخورو داسې وایي که نه لکه ځانو ته په دیم باندې نه ښکارېږي چې دا وایي ولې وایي راځه مړه دا مونځ به زر وکړو ځان به اخلاص کړو او دس مې زوړ دی نو د دې نه بله خطره شوه تاسو ته پته ده د غل سزا څه ده په شریعت کې لاس پرې کول نو دا خو د عام غل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دا دي چې بدترینه صدقه چې ده بدترینه سرقه بدترین اغلا د منځ غلا ده نو حضرت په د صحابه ورته وایي وما سرق الصلات په د صلات څه مونځي وی لا یتم رکوعه ولا سجوده څوک چې رکوع سجده ټیک ټیک نه کوي بعضې سړی راشي که نه کړس کړس یعنې سړی ریان چې خدای پاکه چې دا خو د خدای بنده غل دی
نو چې کوس ته چغې کې چې غل ووتو نه بو چې ما ته غل وای چې غل خو د باندې کم دی ځکه الله رسول وایي چې بدترین غل دی. نو چې د عام غل لاس پرې کول دي نو ستانه خو چې سره خپې هم پرې کي بدترین غل دی. د دې وجې نه وایي چې حتی تطمئن الفاظ دي چې داسې نیغ شي چې هر جوړ په خپل ځای مطمئن شي، چې داسې کته لاړ شي چې هر جوړ په خپل ځای مطمئن شي. نو ما هغه پیس ته مې راته خو ډېر زر دا مونځ وکړو نو ما ته یې داسې ټیکي نو ما ورته مې ته سبحان ربي الاعلی زما په مخ کې ووایه 3 پیرې تو خدای دې خوشحاله کړي کنزل لا ته ونه کړه جو ویې نو مې په دې خو ډېر شی وخت واغست ما ته یو پیره هم پوره ده. مې ستا ته ویلی شم چې 900 روپۍ تنخواه یې ده نه که تا سړی 100 درکوي چې هغه 3 یو پوره ده دا 3 په 3 به یې تقسیم کړو که نه. نو مې دا خو څه زیاتی کوې نو وی ما ته یې که ته دلته مونږ نه شي کولی چې بل ځای ته ځه نو ما خو څه کوې خو دا 2 صفحه چې په دا خو زموږ وروڼه نه دي ټولو مونځ دې خراب کړو. بدترین سرقه ورته وایي. اس میں آپ کرتے کیا ہیں اس میں آپ پڑھتے کیا ہے. وی چې په دې ونه شي که نه په رکو د اطمینان را نه شي بیا په سجده ورپرېوځي نو څه وایي سبحان ربي الاعلی. دا خپل تندی ولګې او په دغه وخت کې خدای ته ډېر زیات دي هغه وسجد واقترب یناجي ربه. دا سړی اوس د خپل رب سره مناجات کوي. وی چې بیا کښېنې نو بیا څه چلو شي بیا ته تحیات نه وایي. دا تحیات داسې تحیات نه دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج باندې د الله سره چې کومې خبرې کړې دا خو هغه دي. وی الله ورته څه وی چې ته چاله ځې ځان سره به سوړې نه دا د خدای پاک دا صفت چاله ورکړی چې چاله ځې که نه ځان سره څه لږ غوندې شی اوسه که نور څه نه شوی خوشبويي په پیسو کې جو میسواک والا اوسه که میسواک دی جو رانجه والا اوسه څه شی جو مولی والا اوسه جو ټماټر والا که نن سبا دې ووړل نه به وایي چېرې پلانې راغلی او دا ساګ نه دي. وی دا ساګه د جوارو ډوډۍ دوره قیمتي ده وی ته چې ګډان حلال کې او په دغه باندې پراته وي وی زه ته پکې یو ساګ او یو د جوارو ډوډۍ کې ده ته ګوره که 90% میلمنو ونه وي چې دا ساګ لږ را دې خوا کتو یاره د جوارو ډوډۍ نه لږ را کتو دې کې خدای دومره خوند یخی که دا وله ته اوسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی لاړ معراج نو ویلی چې څه دې راوړي نو رسول الله ورته وی التحیات ورپسې والطیبات دسې که نه التحیات لله والصلوات والطیبات. ما خو جی پیشکشی راوړي دي نو بدني پیشکشی زبانی پیشکشی مالی پیشکشی ځان سره مې د هر څه راوړي دي تعالی نو الله ورته په جواب کې څه وی السلام علیک ایها النبی زما نبی زما طرف نه پتا سلامي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وفادارو امت پتی چرته نه یېرېدو هغه وی نه جي ګوره رسول الله هلته څه وی نه جي السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین ما سره امت دی جي شاته مخکې هغه د شپې ګرځه که نه وی اختر دی چاربانک چې هغه حکومت صوبایي حکومت زموږ یو مولوي صاحب ما په اعتکاف کې ناستو زموږ خپلو سره نور کسر ناسو ناجو دا کم خلکو چې په دې مردانه په دې ګجرات کې پاتې شوي د دې وخت نه مخکې اختر ولا خوند ورکوي عادت یې د هغې ځای عادت دی نو هغه مالته پاتې شوی جو پاسې سهار چې مونږ خبرېدو جو نو ما ورته ته خو دی بیا هغه سړي راله پولیس راله وی چې اختر دی جو وی چې اختر دی زه لاړم نو ما وی رسول الله سلم چې بره تلی نو مې چې الله ورته چې السلام علیکم نو مې هغه ورته چې ما سره ملګري دي نو مې تا به هم دې پولیس ته ویل ما سره کسان ناست دي تا خپل امت پرېښودو هغه ته امت یادو وی رسول الله سلم ته به امت دومره یادو که نه چې کله اسرائیل لاغې اسرائیل وایي چې ما چېرته دومره سخته نه دی لیدلې لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سا په اغوستو کې چې ما ته تکلیف زه سوره خفه خو کول غوښته دی کار. جبریل لاغې وی رسول الله ته وی چې حضرت د مرګ فرشته بار ولاړه د اجازت دی وی حضرت وی چې جبریل زما د امت پسې کېږي په دغې وخت کې زما د امت پسې کېږي وی هغه امت جبریل وی چې ورګئ زه د الله نه تپوس کوم وی چې الله نه واپس راغی وی چې الله وی چې د امت ذمه دې په ما ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی بل الرفیق الاعلی اوس زه بره ملګرتیا باندې خوشحاله یم چې د امت او بیا هم جاتے اخر کې څه وی الصلات مونځ نه پاتې نشي. اینې پیغمبر د ځنکدن وخت څومره سختي هغه وخت کې ته مونځ ته هېر نه و بیا څه وی وما ملکت ایمانکم چې ستاسو زیر دست کم خلق یې که ستاسو دهقانان که هغه ډریوران که هغه په کچن کې کوکي که په کور کې ښځي
هغه طارق جمیل صاحب وی زنانه و د پیغمبر دومره وفادارو چې تاسو په دغه وخت کې نه وی یې کړی او تاسو دومره بې وفای چې لاغه د زوی کوی د نه تر شپې ګډېږي از مونږ یو ملګرو هغه یو کس 4 میاشتو راغلی نو ګډېدل د شپې کوی د نه و نه ماته چې 4 میاشتو راغلی وی چې مور مې کیږي وی چې ټیپ مې لګولې نه زه ګډېدل نه زما مقصود نه کیږي نو د خدای پیغمبر د باندې دوره مینو چې هغه جاته هم ته یاد وي اته دوره بې وفای چې معمولی کوئی دنګۍ څه کېږي چې په هغې کې ته ټیپ دې ځان ته لګولی او غډېږي نو هغه چې وایي نو صلاتو پیشکشي مې راوړې ده د هغه په جواب کې ورته الله وی چې ښه السلام علیکم نو بیا څه چلو شو بره فرشتې وي نو هغو څه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا فرشتو وي دا کنورسیشن دا مکالمه دا ډایلاګ دا په منځ کې تا ته کېښود چې دغه خبره ځان ته هغه کنسپټ راوله اس میں آپ پڑھتے کیا ہیں اس میں آپ کرتے کیا ہیں اب بیا اوس دعاګانې وغواړه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. چې سورت دعاګانې وغواړه هغې نه پس بیا څه چلو کا تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ارد گرد جو فرشتے ہیں ان پر سلام ڈالو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. او بیا چې دا وکړې نو بیا به څه وایې یکدم ووایه خلقوی لا اله الا الله که نه دا خطا کېږي په دغه وخت ووایه الله اکبر استغفر الله یا الله چې څنګه پکارو داسې ونه شو چې څنګه پکارو داسې ونه شو. اس میں آپ پڑھتے کیا ہے اس میں آپ کرتے کیا ہے دا ونو دا چې ته 5 وخته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ پوه کولو موږ ته مثال سره کو موږ ته وی چې چا د کور مخې ته یو نهري 15 پیرې پکې لامبي دی بس ښه پاتې شي وینا وی دقه شان د مانځه مطلب دی. مولانا مودودي یو کتاب لیکلی خطبات ورته وایي پای کې پنجابي مسلمان کو دا تاسو کې به د دغه وخت څوک نه ځکه 1937 کې هغه کړی و دا 1947 کې پاکستان رخ شو د پاکستان د جوړېدو نه 10 کاله مخکې هغه خطبه ورکوله کمې خطبې چې هغه د پنجاب په ځمکه جاهلانو خلکو چې پنجاب خلک په وخت په څه پوهېدل او مولانا مودودي پوه کول هغې نه کتاب جوړ کړی ته خطبات وایي هغه خطبات بهترین کتاب پای کې ورته څه وي پای ورځ کې ګډیال تاسو موږ د مشرانو ته ګډیال به و نه هغه ګډیال به مولوي صاحب به راتو زموږ ما په محله کې چون جمعې پر هغه به چابي ورکوله موږ به ورته ولاړو وایي چې چابي وکړو ټنګ 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 هغې به موږ له بسره کوله. نو مولانا مودودي ورته وی ګوره دې ګډیال ته وګورئ که نه دې ګډیال له چابي پکاري نو هغه خلکو وی او وی دې ګډیال له تیل پکاري وی او وی دې ګډیال له کله کله صفایي پکاري وی او وی دا ګډیال کله کله زوړ شي دی له اوورهالینګ پکاري وی او وی دغه شان زمونږ دین دی دی له به روزانه چابي ورکوو جوړانه چابي مونځ دی دی له به صفایي کوو د دې صفایي روژه ده او دی له به تیل ورکوو د دې تیل زکات دی او دی له به اوورهالینګ کوو او د هغې هغه حج دی په عمر کې اوس پې پوه شوې که د دې ګډیال لا پرزې که د سنګر هغه سنګر الفاظ استعمال کړی سنګر مشین به وپوښه وی که د سنګر مشین په کرزې پکې وکې بیا کار نه کوي اکو پرزې انټر کنیکټډ نه وي نو بیا نه کوي ځکه دا خو به یو بل وخت بل به بل وخت نو بیا به دا دغه ګرځي داسې وی دغه شانتې د اسلام اعمال چې عبادت کو ستاسو انټر کنیکټډ نه وي دلته مونځ دلته روژه دلته حج دلته زکات د یو بل سره امداد کوي. نو هغه بیا پنجابي مسلمان د خطبات بهترین کتاب شو. بل یو ګروپ دی هغه ډېر ښکلی دا موبایل چې راووتو هغه ویل که په جیب کې د موبایل شته وی دا موبایل ګورې الو کار کوي چې په دې کې میموري تا سټور کړي دی کې یو ان باکس وي په دې کې میموري دا چې د پلاني نمبر دی پلاني نمبر دی دا کمنګ دغه دي میسیجز دي دا سینټ میسیجز دي وی چې دا پکې نه بیا کار نه کوي وی ستا مسلماني به هم الو کار کوي چې تا میموریز د قرآن او د حدیث سټور کړي. نو چې تبلیغیان خبرې کوي ته ورته نه کښېنې نو چې جماعت اسلامي اجتماعي نو ته وله نه راځې نو چې مولوي صاحب د جمعې په ورځ خو یا تقریر نه کوي بس کړي دي که کوي نو ته تپوس کوې تقریر خلاص شو او ته یې پلاني جومات ته ولې ځې وی په دې کې تقریر نه وي نو وی ولې نه هغه یو کس وی زموږ یو کشر و نو زموږ یو مشر ته وی بابا یا چې نوم یې اخیستو وی هلته ګورې اوس تقریر نشته او له ډېر خوږ جواب ورکوي دا مولان بیدباره دي چېرته شروع به کي نو چې د جمعې تقریر ته ته غوږ نه ږدې او درس ته ته نه کښېنې نو سټوري به میموري به څنګه سټور شي او په موبایل کې خو د ډېر شی میموري سټور ده
وی ما سیو کړي دي. نو دا سیو کې دا نه سیو کې نو په دې خو نه کېږي. یوه شوه نو بیا ورته څه وی په دې موبایل کې بل ستا څه شی دی؟ وی دا موبایل کله کله کوي ما ټلیفون کوه ته نو چېته هغه څه وایي وی ډېر ورځونه بجلي نه وه نو څه پکې نه و دا تاسو ووایه ته چې چارج کې نو داسې به ځان هم چارج کې که نه چېرته هفتهوار اجتماع دې پکار ده چې په کې چارج شي که نه. زما نه خو چېرته لا خپل سوچ نه دی هېر شوی او ستاسو نه به هم نه هېر شوی نو ځکه خو موبایل کار کوي او د اجتماع ورځ دې هېری ولې ښه وایي نن وه زما خو بلکل هېرو نه خو چارج خو دې هېر نه شو. یو کس سهار منزله نه راته ما ته ته منزله ولې نه راځې؟ یاره وې زه نه شم پاسېدلی. مې دروغ وایې ولې؟ مې ته ملای ته تللی وی مې ما لا داسې فلایټ نه دی لیدلی چې هغې کې سهار وختي پاسېدل نه وي. څوک چې ایرپورټ ته ځي به وختي نه پاسي. نو مې ستا نه که یو فلایټ مس شوی چېرې ته اوږده وې جو زه به دې ومنم یاره وې دا خو دې ښه ووې. نو چې فلایټ نه نه مس کېږي چې دا سهار دا موندنه ولې مس کېږي؟ نو هغه د موبایل مثال ورکړی و وی چې په دې کې چارج پکار دی او چارج اجتماع ده. خو وی یوازې په چارج کار کېږي نه کله کله وی لکه ولې وی سیګنل نه سیګنل وایې که نه وی سیګنل څه شی؟ وی دا ټاورې دې ځای په ځای لګېدلي. دې وجې نه هغه نظم کامیابي چې د هغې تنظیمونه ځای په ځای ټاوري دا دلته کې مقامي اجتماع ده دغه ځای سرکل اجتماع ده. نو هغه ځای کې د ضلعي هیډ کوارټر دی نو هغه ځای کې صوبایي دی نو هغه ځای کې منصوره ده هغه ځای کې ریوند دی دا ټول انټر کنیکټډ نو سیګنل به راځي تا ته به پیغام راځي چې هفتهوار اجتماع کوي او تا ته وایي چې په 22 تاریخ به ځو او 3000 کسان به تیارې سیګنل دی که نه. وایي زه ځان له د دین کار کوم زه په یو پارټۍ کې نه یم نو خو کمقلې بې سیګنله خو کېږي نه. موبایل خو دې خورا وران دی ولې تا به چارج کړی یي اته پکې میموري سټور کړي خو سیګنل خو نشته ځکه ته یو پارټۍ سره کنیکټډ نه یې ستا امیر نشته ستا کنټرولینګ اتارټي نشته. څنګه چې دا موبایل بغیر د سیګنل نه کار نه کوي داسې اجتماعګانې بغیر د سیګنل نه کار نه کوي او سیګنل ټاورې دی ټاور مرکزي دي. بل یو شی پکې هم ضروري دی څه شی دی وایه ته د هغې نه بغیر بیلنس زندهباد. وایي لکه بیلنس پکې نه و. بیلنس انفاق ته وایي چې د خدای په لار کې به پیسې خرچوي. وایي لکه وایي ټولې پیسې به زه ورکړم. کم سړي چې وي چې ټولې پیسې به د کلي زه ورکړم ډېر د کلي سره ډېر بد کوي خو دا خلق پرې پوهېږي. خلق د نیکۍ نه محرومه شو. خلق د ګوره چې انفاق نه وي نو الف به ترې لرکې نو منافق به نو خلق د منافق کو نو. کم سړی چې ګرځي او بوکې راغستی د خلقو نه چندې کوي په دې ټولو خلقو د ده ملازه ده ځکه په خلقو کې د انفاق عادت پیدا کو. او کم خلق چې د انفاق نه کوي دا جاوید چودري دی وغیره په دې لګیا دي چې کومو خلقو الله شیر هولډر کړی دی هغې ګټه وکړه کم چې نه کوي هغې ته هېڅ نه وینېږي. هغه یو کس خبره کوي چې هغې وي چې موږ کومه کانه فوډ والا هوټل والا کس دی مثلا کومه کانه غریبانان له ورکوو هغه کانه ډېره وځي او کم آیټمز چې نه ورکوو هغه نه وځي. د دې وجې نه هر سهار 2 ملایکې دعا کوي اللهم آتی منفقا خلفا خدای چې څوک ستا په لار کې لګوي به هغې له نوره ورکې و اللهم آتی ممسکا تلفا خدای چې څوک یې پټوي او نه یې لګوي مال ولا تباه کې. اوس پې جو هیپاټایټس سی ډایګنوسس وشي او لیور سیروسس دی او په شفا کې به اپریشن او څوک لکه پې لګي او یا لکه روپۍ پې لګي او اکثر چې راوړي جو مړ شي پیسې هم لاړې شي سړی هم مړ شي. تلفن دی دا هغه تلفن دی. د دې وجې نه ته به انفاق کې دغه نه څه شی بیلنس ټکی دی. بیلنس چې دی څنګه چې د موبایل د کار دپاره بیلنس ضروري دی داسې دې دپاره انفاق ضروري دی. وی دا مونځ خو هلکه ته ووایي خو د دې کونه کې نو څه چل دی؟ وی کونه کې نو ډېر خطرناک دی. وی څو وی یو خو الفاظ د رسول الله صلی وسلم دا دي چې من ترک الصلاة عمدا فقد کفر. دی وجه نه د علماو په دې اتفاق دی چې څوک مونځ فرض نه ګڼي دی کافر دی. خو که څوک فرض ګڼي او دی وایي چې نه کوي دا فاسق دی. امام ابو حنیفه زمونږ امام دی او موږ ټول حنفي مذهب یو. د هغه فیصله ده چې دا سړی به قید ته بیایي زورې به هلته به وخل شي یا به دی یتوبو توبه وباسي یا به هلته مړ شي. دا څومره بې المازه کسان چې دي دا د دې ځای قابل نه دي دا د جیل قابل دي. د دې نه باخوا نور صحیح وی لکه په دې به څنګه را لګو. د دې را لګېدو دپاره اسانه طریقه دا ده چې ته د نوافلو اهتمام کوه. نفل چې کوې کم خلق چې نفل کوي په ځان نفل لازم کې د هغې نه فرض نه قضا کېږي. ته په ځان دا کېږه چې د مازدیګر د 4 رکعاتو فرضو نه مخکې به زه 4 رکعاته نفل کوم
دې ته سنت زواید وایي. هغه یو بزرګ و یو بادشاه قطب الدین ایبک کوسو بل بندي هغه چې به وو نو هغه بادشاه هم ښه سړی و او بزرګ هم ښه سړی و. نو هغه بادشاه د هغې بزرګ نصیحت کړی و چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې چا د ماسپښین 4 رکعته نفل نه قضا کړي. نو چې کله د هغه په جنازه کې په ډهلي کې په لکاو خلقو نو مرید اعلان وکړو چې د حضرت دغه چې چا د مازدیګر 4 رکعته نفل نه قضا کړي به زما جنازه کوي. ټولو خلقو سرونه ښکته کړل او هغه بادشاه د هغې وخت چې و هغه وی شاہ صاحب نے میرے پردے موت کے بعد اتارے اب میں ہی یہ جنازہ کروں گا. جنازه هغې بادشاه وکړه ځکه هغوی زما نه 4 رکعته نفل په ژوند کې نه دي قضا شوي. چې کم سړی لکه سړی دی هغه د سوت وایي د افغانستان دی پاډر د زموږ څه وایي تورخم چې کم خلک خیال ساتي د اسلام آباد بچي. خو چې خلک وایي چې مړه داري پکې د هغو شي نو دې چې پر ورو برایي به د پېښور والي چې کم خلق د نوافلو خیال ساتي د هغې فرض بچي. د دې وجه نوافل کا اهتمام اور همیشه باوضو رهنا او د دې نه علاوه بل تهجد کا اهتمام پای کې ډېر ضروری دی. کم خلق چې د تهجد عادت یې واغست هغې بادشاهي هم بیانې خوښ هغې یو کس ته وی بادشاه دغه دی مامون رشید دی هارون رشید جو وی ته نه راځي زموږ دفتر ته ویره کوئی ضرورت نہیں ہے وی کچھ نه کچھ کوئی حاجت هو هغه ما د شپې بادشاهي لیدلې ده د ورځې بادشاهي مې نه ده پکار. او یقینا چې تهجدو کې کوم خوند دی که نه کوم خلقو چې اغستی دا نور خلق وتاریاني نو تهجد کا اهتمام. او بیا د یو څو خبرو نه به ځان ساتو و یو 4 کسه ډېر بدقسمه دړه د سودي وی د هغې مونځو د دې ځای نه په بره نه ځي نو د هغې مونځو د مرۍ نه په بره نه ځي هسې به لګیایي نو وی څوک وی یو هغه امام چې مقتدیان ته خفوي. خلق وی که نه ورې فلاني مولوي صاحب ډېر زورور دی څوک ورته ټټ نشي کولی دا خلق وی ټول پې خفه دی خو بس نو چې لږې نوره مخوا کوي نو هغه بادشاه چې قوم ته خفوي امام بادشاه دی که نه ښه نو چې ستا نه قوم خفوي نو مونږ دې نه کېږي لیونی کېږه داسې ما. دویم هغه ښځه چې خاوند ته خفوي ښځه چې مروره ناسته دا ډېر ښه حدیث دی. اته اوس پسې دا سوال ځواب وکړې چې خورې نوره یې خپله خوښه ده خو مونځونه دې کېږي نه. دا کلک حدیث دی چې خاوند ته خفوي. ګوره دا یو ښځې دي یو سړي دي تاسو هغه اوس به چېرته ښځو وایي جلوس ایستلی او سړي ته یې دغه اچولي وو دا د بې حیایۍ والا یو منصوبه ده. خو دا ده چې ښځې دي او سړي دي په سړو کې سړو ته د ټولو نه قیمتي څوک دی مور هغه ښځه ده که نه. نارینهو ته په دنیا کې د ټولو نه قیمتي څوک ده مور دا ښځه نه ده. او ښځو ته په نارینهو کې د ټولو نه قیمتي سړی خاوند دی پلار نه دی. ښځه چې د پلار د کور نه راواده شوه د دې دپاره اوس قیمتي سړی څوک دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ما د سجدې ویلی نو خاوند ته به یې کوله نو بدل خلاص شو. نو هغې ښځې وي چې یاره دا خواجیبه چل دی دا زمونږ خاوند به جو ټول عمر د پاسئ همونږ وایي نو هغه ورته ته یوازې ښځه خو نه وی څه وی بچي دې شته وی وی 4 زامن دې نه دي نو وی 4 مرایانې درته دلته ایښي دې ته نه ګورې لکه دا ښځه ده نو 4 زامن دي نو د هغو دپاره قیمتي دا مور ده. دا خو دلته جنګ کوي چې زما دا خاوند ولې زما د پاسه دی انجو وایي چې نه دواړه به یو شان نو انجو د دې زامنو غم یې نه کوي چې 4 یې ورته سملولي. په سکول کې استاد صاحب وینا وکړه چې سبا به د جنت خاوره څوک راوړي د جنت د ځمکې نه ایا وړوکی پاسې وی زه نو ټولو تاریان شو نو چې هغه سارې راوړله خاوره یې راوړې وه نو هغه سټاپ ورته وی دا د کوم ځای نه راوړه وی د مور د خپو نه وی تاسو د مور د خپو د لاندې جنتي وی چې زنده باد نو نور دې ته څه غواړې. نو هغه ښځه چې خاوند ته خفوي د هغې دغه نه یو لویش ایک بالش بر نماز اوپر نہیں جاتی او یو هغه 2 کسان چې د یو بل نه مروري د هغې مونځ نه قبلېږي تر څو پورې چې یو بلې یو خو هغه د شریعت په بنیاد باندې یا تا خپل ګذرې کم از کم سلام کلام بار چاته کې که پیژنې که نه پیژنې. د عمران خان نه سړي ګیله پیدا شي چوس شهباز شریف راشي اجلاس لا نو که تو سر لاس میلاو کې نه چل بوشي انسانیت خو هم څه شی دی چې اسمبلی ته تاسې راشي په کار نه ته ورته خیرالي ووایي نو که ته سړي لاسنیوي له لاړې او هغه هلته رئیسار کړې په خپله لاسنیو کې چې ته غلې تا پیسې پټې کړي نه بیا خو به ډېره ګرانه شي. د دې وجې نه کم از کم سلام کلام به د هر چا سره کې او بیا ستا مونځ به سټینډرډ مونځ ولې څنګه
پای کې اوسو خبرې کو بیا خبره ختمو. نمبر 1 وقت کی پابندی، بے وخت منځو، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. او دا د منافق مونږ دی چې د ډډې والی چې کله نور پرېوځي وره زر زر وکما ناوخته شورا باندې ویولې موږ یو دې ګوري پخ کړی وي ستا دې ګوري په تن دریا شته خو روغ شی تبا کو ځکه چې چا د مازیګر مونږ قضا شو فقط حبط عمله د ټول عمل تبا شو. د مازیګر مونږ لپاره خاص خبره ده کم سيزونه چې عمل تبا کوي لکه یو ریا یو زباد لکه سړی د تاخ څور کړي بیا ته ته زم په ډوډول شوی جوغار شوی دا اخو لاړل. یو د مازیګر مونږ دی چې د مازیګر مونږ تا قضا شو اکثر مونږ په غم خادو کې د مازیګر په مانځ کې نه یو. اجي صاحب چې د اج نه راشي ویره میلمانه راغلیو مې د رسول الله دا خو دې نو لیدلې وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زموږ سره دې خوږې خبرې کولې حدیث به تازه چې بانګ به وي دې به دا رنگ بدل شو چې لکه مونږ اډو پیژنې نه. نو ما غږی صاحب ته مې تاب هم د خپل کسان ته دې رنگ بدل کړو لکه چې دې به کور چې اجي صاحب اډو مونږ پیژنې کنه او سیده به جمعه ته راغلی وي. ټیک شو. نو د دې وجې نه یو بله خبره دا ده چې مونږ به په وخت مونځ کوو. دریم دا جماعت کې سات کم سړی چې د ماسخوتن منځله نه ځي او کم سړی چې د سار منځله نه ځي صحابو وې موږ پې شک کوو چې دا منافق دی د ماسخوتن. او بل د جماعت کا خیال. دریم نمبر تعدیل ارکان. تعدیل ارکان دا چې هر یو دغه خپل ټایم ورکول سجدې لا قیام لا او قاعدې لا خپل ټایم ورکول. او بیا اخیری خبره ده چې په هغې کې خوږ تلاوت کول چې ته ترتیل قرآن وي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین. الله دې ما لا تغفر